چې هغه ته په نوټس کې راولې چې دې تانه خطا شوی دی صحیح حال د په حیات آباد کې 2-3 کال مخکې اجتماع وا نه زمون ټول بزرګان علما مرګري څوک مرګري چې په لاهور کې پاتې دي ناغې ټول سپینې ګيري مولوی ګل نصیب خان سے بیان یو کې زمون شیخ مولوی شجاع زمون شیخ امان الله حقانی سے زمون شیخ راحت حسین سے ار ټول ګيري سپینې بیا ما بیان وکړ سب بډاګان افسران چې ریټایرډ ناغې اوس هغه تم ګوري ما تم ګوري او په ذهن کې یو حل چل دی ما فیل کول چې دې ټول خودت زمون شیخ وې او دې اوس خبره کوي دا زما مرګري دي صحیح چې دا مسله صدا څه کنفیوژن دی ځکه دې ځوان ښکاری ټول بډاګان دي نو بیا چې چای ته کېناستو نو هغه افسران دا تاسو کو وې قاضي صاحب دې ټول سپینګیر علما وایي چې زمونږ استاد دې زمونږ شیخ دی او ته خو ځوان ښکاری دی بډاګان دي ما زه په دویم ځل لاغله ما یو ځل تل یو واپس راغله نو ما دوی ته په 1970 کې د دې حلقې نه دې ته به ان2 وي د دې حلقې نه ولانو حضرت مولانا میاں محمد جان صاحب رحمت الله علیه دې لوی ولیو میاں صاحب دې لوی ولیو حضرت مولانا میاں محمد جان صاحب رحمت الله علیه دلته نه ولاړو یو لوی خان هغه تم سره نږدې و هغه دې حلقې نه ودرو د اسلامي پاټای نه نستنه ما هغه ټي وی نو ریډیو نو پاغه الیکشن کې کوم مسور طالب په هیڅ منډه والے نو والے بمو خو بار ته دی بیا ریزلټ تناست په خپل کې یو لوی دی رکی یو ریډیو غټ بجلی والا هغه لګیاو ریزلټونه ورکول نو ما دوی ته وې مې ردی علاقې ریزلټ براته نه وې ان2 پېښور 2 سے جمعیت علماء اسلام کے مولانا میاں محمد جان نے ابھی تک اتنے ووٹ حاصل کیے ہیں دوسرے نمبر پر اس کے قریب ترین حریف نئے اسلامی پارٹی کے غلام فاروق خان نے اتنے ووٹ حاصل کیے ہیں نمونگے بس میاں سے بو تھا صحیح میاں سے ډیر وړاندې روانو بس په دې اخر کې لکه څنګه چې دلته لوبه کیږي صحیح ځکه تاسو بیا ازادي مارچ کوي خو دلته لوبه په داسې انداز کې چې چاته پته لګي په څنګه انداز کیږي کنه کیږي لږ زور سره او دا لوبه ټوله دنیا کې کیږي خو بعضې ځایونو کې لږ مهذب طریقې سره او بعضې ځایونو کې غیر مهذب طریقې سره نه غیر مهذب هغه باندې خلک احتجاج کوي کله د سیاست د لوبه هی د داسې چې پدې کې دغه دندې کیږي نو محترم ورونو عرض مې کول تاسو خدمت کې چې ينفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبتلین اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے فرمائی کہ یا بنی اسرائیل لا تغلو فی دینکم او بنی اسرائیل یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم او اہل کتاب یہود و نصارا لا تغلو فی دینکم فل دین کے غلو مکوئی نو کله غلو د افراط په معنی کله غلو د تفرید په معنی صحیح مونږ ورته وو ایکستریمزم on either side سو ورته نام وایي on either side ایکستریمزم انتها پسندی یا په دې غاړه یا په دې غاړه یا اهل الكتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا على الله الا الحق او غیر الحق څنګه دې آیت لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا اهواء يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق غلو مکوي پدین کې پنا حق یاد نه حق نو اس پته ولګي چې غلو د حق بیا جائز ده او غلو د حق دا عبارت د تصلبنا چې په دین باندې ټینګ ولاړیا دا غلو نه ده خو چې د دین تصور یو وي او ته پکې یو قدم وړاندې لاړ شې نو دا غلو ده اوس په خبره پوه دا غیر الحق ورپسې ولې وي چې اهل الكتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق په خپل دین کې غلو مکوئ پنا حق یاد نه حق دنا حق غلو يهودو مکړه نصاراو مکړه يهود سو غلو وکړه وی یکفینا کتاب الله یکفینا کتاب الله ولا نحتاج الى الناس مونږ له کتاب الله کافی دی زمونږ استاد ته ضرورت نشته مونږ د مطالعه مليان جوړېږو څه شي کیږي د مطالعه مليان جوړېږو
نو انبیاء علیهم الصلوات و تسلیمات قتلول شهیدان کول یې ځکه دی وی د اشخاص ضرورت نشته استاد باندې سکو بس کتاب کافی دی نو لاړ گمراه شو که گمراه نشو ها قران کریم فرمای چې کتا سنے کان وې د دین تابع وې فلم تقتلون انبیاء الله تاسو د الله تعالی پیغمبران ول قتل فکلما جاءکم رسول بما لا تهوى انفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون اللہ تعالی فرمائے او یہودو چې کلم تاسو راغله د رسول یو پیغمبر او څه پیغمبر اورل دي بما لا تهوى انفسكم هوا يهوي په معنا دا حب يحبه په معنا دا احب يحبه بما لا تهوى انفسكم بما لا تحب انفسكم چې تاسو ته هغه خبره کړې ده چې هغه تاسو خو خنوا او چې کم نفس دا د خواهش تابع شي دې بیا د دین خبره نه خوغي که خوغي او چې کم مولا ورته دین خبره کوي نو هغه هم خوښ نه که خوخي لږ زور سره نو الله تعالی فرمایي افکلما جاءکم رسول بما لا تهوى انفسكم چې داسې خبره کوله چې تاسو خوښ نه وي تاسو د نفس خوښ نه وي تاسو خواهش لري تصادم تاسو ډیزایر لاره کې رکاوټ جوړې ده نو تاسو کل استکبرتم سموکل نو مفسرین خو لیکي چې انکرتم استکبرتم معنا ما دای لازمی معنا ده د استکبرتم اصل معنا ده نه ده استکبرتم تاسو ځان لویو غنو چې تاسو شه دي موږ دنه ډیر پوهیږو دې ته وې استکبار ډیر څه استکبار باب استفعال دی صحیح پکې طلب صحیح پکې طلب معنا دار غنل استکبرتم تاسو طلب د کې برک یعنی ځان مولویو غن او چې کله ته ځان د چانه لویو غن بیا دا خبره ته وګ نه کیږي خبر ته وګ الکه دې چې توای چې زده نه وړو کې دې زمانہ ډیر پويږي دې زمانہ ډیر پويږي او کته وای چې زده نه ډیر پويږي به ورته خبره ته وګ کې دې اغه نه به ته سبق وای لږ زور سره داغي مولا بیان ته به وګ کې دې نو قران کریم فرمای افکلما جاءکم رسول بما لا تهوى انفسكم استكبرتم ففریقا کذبتم نو یو ډله د انبیاء او تاسو تکذیب کو وفریقا تقتلون او بل ډله د انبیاء او تاسو هغه قتل او لغم شهیدان کړ او یا انبیاء شهیدان کړو څوک شهید کړو من جمله داغوین حضرت زکریا من جمله داغوین حضرت یحیی جان زکریا دا شهیدان کړ حضرت عیسی علیہ السلام د پاره پلاټ وکړو خو الله تعالی هغه بچ حضرت عیسی لپاره پلا تاسو په وطن کې فتنه خو نه شروع شوه د حیات عیسی او د ممات عیسی خدای دې بچ ساتي تاسو ماډرن طبقه پیدا شوه ده ناغي بیا زړې خدشي بیا هغه زړې خدشي د خلکو په ذهن کې اچي بار تقدیر عرض به کور تاسو خدمت کې چې الله تعالی فرمای ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون او دا کار پیدا او د دې پس منظر کې چې يهود اوه مونږ له کتاب کافی دي استاد ته ضرورت نشته کتاب کافی دي استاد ته ضرورت نشته حالانکه خدای بلا ډېر استادان به کتاب را لګلې دي خو یو کتاب به استاد نه را لګلې دا نظریات کې الله تعالی بنا ډېر پیغمبران به کتاب را لګلی دا استادان دي صحیح خو یو کتاب به استاد نو که تاسو ته معلومه چې یو کتاب دا سره بر روانو مونږه هوا کې راونی سه صحیح چې حسن راغله بس دا سره جنرالي چې دا استاد د هدایت ذریعہ ده نو پته ولګی دا چې استاد د کتاب نه زیات اهم دی پته ولګی دا استاد د کتاب نه زیاد اهم دی یعنی دا کتاب به د استاد درد کې قاضی ابو یوسف رحمت الله علیه ما ابو حنیفه نه تپوس کوي چې بما یسیر الرجل عالما یو سړی عالم څنګه جوړیږي
حضرت الامام رحمت اللہ علیہ ورته جواب ورکړ بتعلمه عن المشایخ وبتدرسه الكتب. یا سبحان، د دې بزرګانو خبره یو جمله به ویلا کتاب په لیکل شي. وی بتعلمه عن المشایخ، سړی عالم پدې جوړېږي چې استادان نزد کړو کی، وبتدرسه الكتب، او د کتابونو مطالعه کوي. نو استاد د بس دکړه کې او د کتابونو او مطالعه به صرف دا کتاب نه کوي چې کوم مدرسه کې خیغه باندې وتار تنخواه ملاويږي، هغه کتابونه به ګوري چې هغه ستا په ټلای کې نه دي لیکلي چې علمي استحکام درته نصیب شي، چې څه شي علمي استحکام درته نصیب شي. زه په خپل یو ادنا طالب علم یم، خو زه که په لاره په گاډي کې روان یم او چې مرګري را سره ني نو کتاب ګورم یا لیکل کوم، که په جیاز کې روان یم نو کتاب ګورم یا لیکل کوم، کتاب ګورم یا لیکل کوم. نازیدانو دا شوق ځان کې پیدا کړي. ما مولایانو ته وې خره مولوي سید صاحب نن پټکي واله دي، صحیح. ما مولایانو ته وې ما مولا چې په کوم مرز فارغ شي او استادان ورته پټکي وای نو په دې مرز دې پټکي سره ورته بیا قسم وکړي او پټکي نه پسرو، صحیح. او په هغه ورځ چې بس هغه حدیث د بخاری ورته وای نو دې بیا قسم وکړي قسم دې ما کتاب لبیا غوښته وړي دغه دې کتاب هم لا تکاره بیړه کړه بس تنن نه پس نو ما وای چې پټکي نه وې نو ظاهر دې بی زینت لري او چې کتاب نه ګورې باطن دې بی زینت لري دن نابار خالی خولي. نو استاد ځان خسته وخت کې بدرنګ نو خبره ده کړه. بس نور مزید سنو هم دا سید مرشد بیا خفکی. نازیدان یهودیانو وی مولا کتاب کافی دے استاد ضرورت نشتے. قاضی ابو یوسف تپوس کئی حضرت الامام ورته جواب ورک بتعلم عن المشایخ وبتدرس الكتب، چې استادان نزدکلو کې او د کتابونو مطالعه کوي نو عالم بشي. حضرت قاضی ابو یوسف ته نه تپوس کو وبماذا يسير فقيها، د دنو فقيه څنګه جوړيږي. حضرت امام رحمت الله علیه ورته جواب ورکړي بعمله بما قد علمه، چې په کومه مسله پوه شو چې پاغه عمل وکړي فقيه شو. صحیح. اوس موږ د افتا کورس کوو او عمل ته هم قسم کړل په کورسونو باندې څوک نه مفتي کیږي. صحیح. دا خدا سے لکه چرګې ته چاګای کېدی او پاسره پکې نولي. صحیح. اشل رضی پس هغه یو شل بچی راو باسي. نو موږ او کلاس دا په افتا کې دوره مفتیان دي، هغه دوره مفتیان په خدای کې په استنجا کوي. ما وی افتا یو لکه خدای ته وګوره استحکام علمی پیدا کړي. ما عزت تر اوسه مفتیان نه تنګ اوس د شیخ الحدیث صاحب نه تنګ او چې لوټو چته شیخ الحدیث ته لوټو چته بس شیخ الحدیث ته نو عزیزان. نو حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته جواب کیو فرمایل چې بعمله بما قد علمه. حضرت امام ابو یوسف رحمت الله علیه ته مزید تاسو کو وی علم څه شه ده دا خبر یادوي. ما تاسو له کتاب لیکله مار بعبان الائمه الاعلام، دا ټول قیمتي خبر مې کې لیکلي کتاب لیکله صلی الله علیه امامانو باندې سنو به الائمه الاعلام. صحیح. او الائمه الاعلام زما ملګری بناس دي، دا نوم مې غستر شیخ الاسلام نه. صحیح. رفع الملام عن الائمه الاعلام شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ، دا سلوی نوم شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ رحمه الله ټول وی رحمه الله. زموږ استاد او مولانا عبدالحلیم سے رحمت الله علیه ابل شیخ الاسلام نوم غسته. نو بیا به کله کله وې داسې جلال به پیراغه وې کان جبال العلم. نو ورته حضرت کان جبل العلم شخصو شخصو نو صحیح ده جبل العلم هغه جمع کان جبال العلم کان نو حضرت مولانا عبدالحلیم سے رحمت اللہ علیہ ہوئے یہ اپنے ذات میں ایک انجمن تھے، یہ اپنے ذات میں ایک انجمن تھے. او ګوره خدای چې جانکار اخلي دې صرف د 45 سال چې وفات شوی دی او یوازې فتاوا دا راوالي دا دیوال په ډکی 36 جلد. ها هغه راوالي
دا مقبولیت عند الله وی. خو بیا ځان سره یاد کړئ چې هر لوی عالم داغه تفردات وی. څه شي تفردات؟ نه دا څنګه هر لوی عالم زمانہ د لوی عالم تفردات وی. داغه وجدارا چې داغه د اجتهاد رګ ټوپ والی صحیح د اجتهاد نو کړه د خپل امام نوم په بلغاړه روان شي. حالانکه د حنبلی دی د سره لږ زور سره د حنبلی دی د امام احمد ابن حنبل رحمت الله احمد ابن محمد ابن تیمیه رحمت الله. تیمیه د دې کده تیمیه د دې کده پلار نه دی خو د مشهور پاغه د احمد شیخ الاسلام احمد ابن محمد ابن تیمیه رحمه الله. نو بار تقدیر عرض میں کو رتاس خدمت کی چې ما تاسو له کتاب لیکل دي الائمه الاعلام نو دا نوم به چرته راغسته دي د شیخ الاسلام د نوم نه هغه یو کتاب لیکل رفع الملام عن الائمه الاعلام. تاسو رشته کې نشته تاسو رشته نمبر شهید خره د زوام هم زړه کتابونه چې کم ځای ته ملاويږي وانځو پیسې ډبل در کوم فجدا چرته ګډ وډ نشي همرا پیدا کا اوسم چلان ته مې زړه دی پیدا کړی دی او جس باب راوړ دا لفتا کېسته. نازیدان عرض میں کو استاد خدمت کی چې يهودو وی یکفینا کتاب الله مونږ له الله کتاب کافی دی زمونږ استاد څه ضرورت نشتا. قاضی ابو یوسف رحمت الله علیه حضرت الامام نه تپوس کوي علم څه شی دی ځان سره یاد کوي ځان سره یاد کوي. دا خلق دا د علم منابع دا د علم چینه وي. حضرت امام ولی الله رحمت الله علیه ډیر عجیب خبره لیکلې ده چې د عالم سړی د عام خبرونو چې بازار کې کوي په لار کې کوي په کور کې کوي دا علم معلومیږي. چې خبره کوي عام خبره د ډوډۍ خبره به کوي د چای خبره به کوي ها صحیح نو دا غینه معلومیږي چې دی عالم دی. د خبرې انداز داسې دی دا نه چې دار التدریس کې به عالمانه خبره کوي نه عام خبره په داسې انداز کې غینه معلومیږي چې دا عالم دی. او وې د سړی د تهذیب انداز داغه د خوراک نه معلومیږي. سره معلومیږي یعنی یو سړی سوره مهذب او با اخلاق دی بس د خوراک وخت ورته وګورنه ها چې غوې دی که انسان دی په خوراک اپړې وای رسو قیامت پر راغی چې خوراک را حاضر شه پیریان پر راغی صحیح نو وای دا سره بد اخلاق اوسږي دی دا خو له تروسه انسان شوی نه دی. نو شیخ الاسلام اب حضرت الامام ولی الله رحمه الله نو ته کرایټیرین راکو چې عالم په خبرو معلومیږي مهذب سره دا په خوراک معلومیږي. دا خوراک ډیر مهذب انداز سره ار کملاو شي او کملاو نشي. موږ بل په سواد کې دوره استړی شو سواد دو چې په دلاره تلو او ما دا غینه مخکې راځم خوراک نو کړي ځکه چې دوره یعنی اجتماعات او بیانات چې اوسګار د شکر چې به چې خوراک ما ټایم ورکړي خدای بندگانو تاسو ټایم ورکو تاسو به خوراک وخی خنه دي نو چې نه مو دی خنو الته چلار شو نو هغه مرګري اوس تل اورسي الحمدلله خو موږ لک مولوی سید صاحب یو ځای ولاړو موږ له ګران دی لاړو خو الحمدلله چې مدرسې ته را دن کېدو نو پوره لسنی بجې وي پوره زه ته هم چې ټایم ورکو بیا ان ټایم هغه ځای ته ځان رسول کني د عوامو ذهن کې راځي چې دا مولایان دي ټایم یو ورکې بیا اگر چې پاکستان کې دا عدالت یو رواج جوړ شوی دی چې رستو بځي بلکې سو سیاسي ډران ما ته پوسو کو ما تاسو لیټ شي که ځان لیټ کړي وې ځان چې لیټ کو ځان چې لا ما ورته مزید تشریح ورته ما وکړه وې د خلکو له توجه پیدا شي داسې ګوري راغې کرانه یو موټر ما ښا لکه په خوا به کوئی دنو شو نه لکه جنای به دوه کال یو بل نه لید کړي ده دا پابندي و صحیح دا شی نه اوس خو د کوئی دن نه مخکې هم لګیای او د کوئی دن نه بعد خو بیا ډیر لګیای صحیح ده نو ما کوئی دن به وشو یو بل به لیدنه نو ایکسایټمنت او چاحت به روز پر روز وانه ده صحیح الګ به لګیاو چې څنګه به او جنای به لګیاو څنګه به ګیره به یې کنه به صحیح اغټ به کنه ری به صحیح شو نو دې سره باغ چاحت ځوان شو ما ورته ښا تاسو لکه د کوئی دن کړي جنای چاحت زیاته وای چې دا خلک راته نو محترم ورونو عرض میں کو استاد خدمت کی کہ جناب امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ حضرت قاضی ابو یوسف له جواب ورک چې علم څه شی دی نو ډیر عجیب خبره ورته وکړه
वे फहम मान लफ्ज़ व मफहूम जुमला द लफज माना मालूमे दल अद जुमले मफहूम मालूमे दल देता वही इल्म फहम मान लफ्ज़ व मफहूम जुमला नागौर तो वे जिन फिक़्ह से शेरे मैं इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह वर्ते फहम मुराद मुतकल्लिम जे चा कलाम दे दा गर दी जुमले न सम मुराद दे और दा फर्क दे इमाम अबू हनीफा और दा मसला सा दा पर नस हदीस और कुरान बाद रवानी इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाई वरगू पशा पता लगा चे पैगंबर मुराद से दे पता लगा चे अल्लाह मुराद से दे मैं बेगा दालूम क्यों जिक्र को मैं शेख उल हदीस रहमतुल्लाह अलैह मौलाना खलिया मसब सारनपुरी रहमहुल्लाह सरा शरह अबू दाऊद लिखला बज़ुल मजहूद न शेख उल हदीस रहमतुल्लाह अलैह कली चीवश पर बारान और सख्त एखनी हुआ जब गर्क खूब उदोम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खूब क्यों लीद नेमत अमर ज़करिया आज आप लोगों ने इस फलां हदीस में जो तौजीहात लिखी और जिस तौजीह को आपने तरजीह दी है वो मेरे मुराद बिल्कुल नहीं है और मेरी मुराद वो तौजीह नंबर 2 है मेरी मुराद तौजीह शेख उल हदीस रहमतुल्लाह अलैह फरमाई जब हेबत रा पासे दा या अल्लाह उस असने च सारा पूरे मर्ग राशि अदा तौजीह पर किताब के मदगा से पातिशी और प्रिंट शी न दा खुद पैगंबर मर्जी न दा क़यामत पर चलेगी न पूंब मसलमई ने लाटेन में बल्क और रवाश में शेख सर बारान वरीगी बजान में सादर या सचिव चेर डेर नुन नश लाटेन तोर त्यार दा वेदा से पत्यार के यो बल लाटेन रा रवान दे माय च दाऊ सोक सो खोज दी गमा कस्ते खो जुदा सोक ते पनी मश पर दस मुसीबत ते बारान के वे च ख्वात वरलम हजरत शेख मौलाना खलिया मसब सानपुरी और कमजोर है नैदा से रवान हो वे मैं हजरत सलाम वालेकुम सलाम मोरी ज़करिया माई जी वे मैं हजरत आप कहाँ जा रहे हैं वे मैं आपकी तरफ आ रहा था आप कहाँ वे मैं हजरत मैं तो आपकी तरफ आ रहा था मैं मोरते हजरत आप कैसे आ रहे थे कोई खास उसने कहा वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ख्वाब में कि वो तौजीह मेरी मुराद नहीं तौजीह नंबर 2 मेरी मुराद है वे तो मैं आपके पास आना चाहता था कि आपको बताऊं कि वो तौजीह तब्दील मैं मोरते हजरत मैं भी यही कर रहा था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे भी कह दिया कि तौजीह नंबर 2 मेरी मुराद है वो तौजीह नंबर आखिर जो आप तरजीह दे चुके हैं वो मेरी मुराद नहीं है नमो शेख उल हदीस से भी अव्वल दी कि पखपर इल्म बकल एतमाद न के द असनाफ किताबुन बज़ेर मुताला साथे सबक द असनाफ की बिया खबर आगदा शेख तकवा बसरतन पैदा किए सब पैदा किए तकवा नंबर गरी हुई शेख साहब किताब के ज़ईफ़ा हदीस थी मैं वे खरीद गोरा और पसाराश पे गोरा द शेख उसने भी किताब रागे तासु खबर यही थी वही मौलाना अब्दुल हफीज से मक्की पे कारो का फल मर्द न उड़ान दे मुकम्मल का मौलाना अब्दुल हफीज से मक्की उसमें द जुन खास यानी तकाजा निश्ता जिक्र शेख दा हुक्म करो मावे चिदा मुकम्मल कम सऊदी अरब ने चाप को द बुखारी शरह दा 25 जिल्द के अलकंजुल मुतवारी अला सहीह अल बुखारी सही न सोचे एतराज के एतराज दी और सफा को हुआ आया या तजदा सफी उशमारा अलकंजुल मुतवारी अला सहीह अल बुखारी बाहर तकदीर खलक हया खत्म शुआ स खत्म शु मुनीर नियाजी और डेरा जी खबर करे हालांकि दा हुटन शायर हो संगे शायर हो टोन हो पे जाने करा तू नो टोनो हां शराबी तहूर बे डेर्स कर शराबी तहूर पे जाने गोरा मां पतुराय के खबर वालोला तासो मुआई सेलेक्टर और सेलेक्टेड और मुक्तदिर हो तासो पे सही न रहा सही नजम पे दो सही नशम रात ले सही तासो खबर तुराय के आड़ो अजम माम तुराय के वालोला माम तासो न सियासत न को सीधा से खबर है कानून वर्तन मुतवजी की संगे खबर चे कानून वर्तन मुतवजी की मैं ओसल पता असम्बलाई के लागो वजीर कानून अगर बम्बर वक्त दास कौन सही लागम दा खोगे बड़े रखा वे सही न पयो मसला बाने बास हो तौहीन रिसालत बाने नुमा से खबर ओकड़ा मां वे तौहीन रिसालत ये न दावत का मसला है न अखलाकियात का ये कानून का मसला है और पते बिया कानून के नजर सर बहस को आकम वाला जवाब रखो चूंकि वजीर कानून ना जवाब तब पास है नु योद्धा से खबर है कि बयान किया गवाम ना नु मावे पॉइंट ऑफ ऑर्डर जनाब स्पीकर नजब पास है
स्पीकर हुए काजी फजलुल्लाह ऑन पॉइंट ऑफ ऑर्डर। नुमावे में वजीर कानून साहब जो कुछ कहते हैं ये बात तो मैंने कही ही नहीं है, ये मैंने बात कही नहीं है, लेकिन हमारे वजीर कानून साहब शब जिंदादार हैं तो रात ये सोए नहीं है। सही, अब नीम ख्वाबी की हालत में है, उसकी हालत से मालूम हो रहा है नीम ख्वाबी की हालत, क्योंकि शब जिंदादार हैं। सही, उसको बात की समझ नहीं आई। वजीर कानून आगुए जनाब स्पीकर काजी साहब ने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया मैं शब जिंदादार तो तहज्जुद गुजार के लिए भी इस्तेमाल होता है, तो ये इल्जाम है? वे नहीं जी, इसने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया। मैंने क्या इल्जाम लगाया आप बताएं? अब उसको वेले नशू चीगिन जो ख्वागे उबस कम अमा वो पखपल अंदाज होता है यार तो ख्वागे उबस के तो पर होश नहीं न چې په هوش نه نو یو خبره کوم او ته مفهوم بل اخلي خبره ذهن کې رااله لږ زور سره بس یو د وسلور مليان کوم سملای ته دیږي خو چې دغه جاندار وي مولانا غلام غوث په یواز ځان کافي وو حضرت مفتی محمود سے مولانا غلام غوث ته ما ضروري د مغربي پاکستان اسمبلی کې ممبر واحد مولاو په ټول مغربي پاکستان اسمبلی کې ما ورته حضرت یوازې تبسو کې طالبان خو سر تار نه لري په چاکار نه لري مایجید ته یوازې نو ال تبسو کې ماته تروګه پیژنې ورګه پیژنې دا یو دور پهلوان سړي چې پرتوب تنوزي پرتوب ته وباسي وي زموږ مثال د روګې دی وی نور است شو کولې سملای کې چالت کوم بيدینی کیږي نو الته چغه شروع کو نو په میډیا راشي نو بهر خو عام خلک مسلمانان دي ایت پته ولګي دنه سملای کې دندر روانه ده اوس زموږ صرف دغه کار دی چې دا هغه پټه خبره بار راو بس چالت دا چل کیږي خبر مزین کړه نو دا مګنای چې موږ د سلور مليان سبو کې سلور مليان بس دغه یو کار چوکي چې د هغه ځای هغه پوشیده رازونه را بار کې نور خو بیا تاسو مسلمانان نه نعره تکبیر गिरती हुई दीवारों को सही और फलां मुल्क के यारों को कहता से वाई कि न वाई जोर सरा नदी सर पूरे तब्दीली राजी तास हम तब्दीली रावरी कुरान ला नदी सर ब्यास राजी पूरा तब्दीली राजी बाहर तब्दील बोल सदी न बस जजाकल्लाह دا زما مرګره او زما دا ډرایور دا خسړې دی نو دې زما خیال دا ساتي دی ویره چې ته دور ستړی شي دا غچو مجید بس ټیک جزاک الله او زما اسم ساړه ډیر کیږي ساړه می خوښ نه ځکه زما بدن خوږي بیا ګرمي می خوښي بہت ودی عرض میں کو تاسو خدمت کی چې قاضی ابو یوسف رحمت الله علیه ورته وی چې علم څه شی دی امام جواب ورکو وی فقه څه شی دی امام رحمت الله علیه ورته وی فهم مراد المتکلم د متکلم مراد معلومول چې د متکلم د خبره مقصد څه دی دا فقه ده ظاهر او کدا فرق یو نه کنه د علم د فقه یو بل سره فرق نشته محترم ورونو دیو جن نبی علیہ السلام معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما دوارا صحابہ دی پلا روزیه معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما حدیث نقل کئی چر دوالو جانو سردار صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چه من یرید اللہ بی خیرا یفقهه فی الدین چه اللہ تعالی چاہتا خیر ارادو کی نو دین کے فقاحت ورکی اس فقاحت دا متکلم مراد معلوم ہول دی یہ دمر ڈونگی لارسی چه دے پتہ معلوم ہے کہ خدای مراد سے دے ادھر رسول پاک مراد سے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عباس فقیہ الامت بللشی رئیس المفسرین بللشی او دا فقاحت په سړی کی راضی د خدای ورکړ سره د الله یعنی دې خپل مهنت کوي خو صرف مهنت سره ناراضي چې الله غواړي نو فقاحت راشي حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا دا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تندار دا کاکی دا چاچی دا دتر خزای دا تاسو ورته سوای چاچی منگا کاکی وای سو کور تندار وای دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تندار دا چاچی دا
کاکی دا حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ دا حضرت عباس بی بی دا عبداللہ ابن عباس مور دا فضل ابن عباس مور دا قسم ابن عباس مور دا عبداللہ ابن عباس دا ټول نکشر دے چه کل پیداش نصور از بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تراؤست وی یا رسول اللہ ادعو لأخیکا و ابن عمک وی او دا اللہ پیغمبر دی خپل رورتا او دا کاکازوی تا دی دعاو کا دا ترزوی رور بللش وی دی خپل رورتا او دا کاکازوی تا دعاو کا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاس پور تکل وی اللہم فقیہ فی الدین وغلمہ القرآن یا اللہ زما دے رور لا پا دن کے فقاہت ورکے قرآن ورتوخے دن کے فقاہت ورکے لگ زور سرا او قرآن ورتوخے اللہم فقیہ فی الدین وعلمہ القرآن وی اللہم فقیہ فی الدین وعلمہ القرآن چه مونگے قول ذکر کونو وایو رئیس المفسرین عبداللہ ابن عباس فرمائی او صرف دانا عمر کی دیر کشرو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بزان سر سنگ کے نولو کم دا بے کے نولو لولو صحابہ مخامخ ناستو حضرت عمر یوزلو بے وہ ممکن دستا زین کے دا تحفظ رازی چې دا حضرت عمر ځان سره څنګه کې مشر صحابي نه کې نه دا نوجوان الک حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ تاسو ټول قابل احترام یې تاسو خو دې ماته علم رانږدې کړی دی عمر نه دی رانږدې کړی د ما سره رانږدې کړی دی علم رانږدې کړی دی ها عمر نه دی رانږدې کړی حضور علیه الصلاۃ والسلام صلی الله علیه وسلم چې کله مکه معظمه فتح کړه او حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورہ النصر تلاوت کو کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا د چاپیرن قبائل راتل ایمان قبلو کلمہ ویلا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تعالی حکم کئی چه کل دا اللہ امداد او فتح راشی او تخلقوینی چه دی داخلی گی پدی دین اسلام کے فوج در فوج او گرو در گرو فسبح بحمد ربکا نو تسبیح آیا دخپل پروردگار حمد سرا واستغفر و استغفار کوا تسبیح تحمید استغفار تسبیح تحمید یعنی تسبیح و تحمید سره به خدای ته نږدې شي استغفار سره ته تقاضاو کې چماو بخي نو بس هغه بیا بخل کوي اچھا سو ځان نږدې کړي نه او ته ورته ماو بخي نور دې بخم تا ولګي یاري خو پیدا کا سو کا یاری په نو کې یاری دې پیدا کړم ورته ماو بخا صحیح نو بس بیا هغه مسومه بخره صحیح تاسو ګوره جنازه کوي کنه کوي